بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وسلم. د فیسبوک په ذریعہ باندې خلکو پوسټونه شروع کړي دي چې جلسه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د قران د حدیث او د مذهب د کتابونو نه ثابت نه ده. نو دغه خلکو ته مونږ وایو چې دغه شان اعتراض یو نیم سل کال مخکې چا کړو. یو سړی دا اعتراض کړو چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جلسه د قران او د حدیث نه یا د فقه کتابونو نه ثابت کړو، یو هغه د 100 روپے انعام ورکوم. اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاه احمد رضا خان محدث بریلی علیه رحمت ته جواب ورکړي چې چریتا دا 15 خبره ثابت کړي نو تا د موږ 200 روپے انعام درکو. یو نیم سل کال مخکې چیلنج دی. اعلی حضرت رحم الله د فرمایي وي موږ چې میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جلسه مناوو، دې لپاره مناوو چې د میلاد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ یو لوی نعمت ته خدای تعالی دی او د الله تعالی په نعمت باندې خوشحالي کول، دا غي تذکری او چرچی کول د قرآن کې پر حکم راغلی. و اما بنعمت ربک فحدث. نو دغه آیات کریمه د مصداق مطابق موږ د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم جلسه کوو. نو اوس یو سړی دا ثابت کړي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نعمت نه دی یا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالي کې د جلسې د میلاد کول دا د نعمت تذکری نه دی، نو دغه سړی د 40 روپے انعام پر یو خبره باندې ملو شي. دویم نمبر دا چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت او برکت ول روزي خلکو ته یادو او قران کې الله فرمایي وذکرهم بایام الله. د الله تعالی چې کومه برکت ولا روزي دین دغه تاسو تذکری الله وی بیان کی. نو څوک دا خبره ثابته کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ولادت د وذکرهم بایام الله مستاق نه دی، نو 40 روپے انعام بل ته پدی باندې ملو شي. دریم نمبر دا چې مونږ وایو د نبی صلی الله علیه وسلم ولادت باندې مونږ خوشاله یو، خوشالي په مناوو. قران کې په الله حکم کړی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نو څوک دا خبره ثابت کی د منکرین د میلاد چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله فضل او رحمت نه دی یا جلسه د میلاد په هغه رحمت باندې خوشحالي نه ده، نو 40 روپے انعام به په دې باندې ملو شي. څلورم نمبر دا قران کې الله تعالی فرمایي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو ورکی دا والی وسلم منکی دا نه منشي. د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د جلسې نه د څوک منع په قران او حدیث کې ثابت کی نو 40 روپے انعام به په دې باندې ملو شي. او پنځم نمبر دا چې دا کم خلک منکرین د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د جلسې دي دغه خلکو ته وایو ول حضرت الله فرمایي پنځم مطالبه دا چې تاسو کوم څومره مجالس کوي، که روحاني اجتماعات دي یا د ختم نبوت په نوم باندې کانفرنس یا سیرت النبی کانفرنس یا ختم بخاری جلسې، دا څومره جلسې چې دي نو د قران او حدیث نه ثابت کی یا د مذهب د کتابونو نه ثابت کی. نو چې دغه قسمه خبره تاسو ثابتول نشي نو معلومیږي دا چې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کول د اصل بی ځای دي. نو دا 15 مطالبه له حضرت مولا یو نیم سل کاله مخکې کړی دي او تر اوسه پورې چا د هغه جواب کړی نه دی. او کوم منکر د میلاد چې 100 روپے انعام ورکړو حضرت مولا د فرمایي دا 15 خبره ثابت کا ته د 200 روپے انعام ملو شي. تر اوسه پورې د دې چیلنج جواب چا کړی نه دی.